خدا فیسبوک چې کوم دی دې شي زمونږ د ژوند هغه برکت او هغه مزه او هغه تقوا او هغه هر څه ختم کړي. زه د کعبې پر رب قسم خورم والله العظیم د الله په کور کې د کعبې پر رب د قسم خورم چې دې شي چې زمونږ د ژوند څومره تباهي وکړو که دومره بل شي نه ده کړی. د دین نه اخلاص کړو، د حیا نه اخلاص کړو، د عزت نه اخلاص کړو، د پیسو نه اخلاص کړو، د هر څه نه اخلاص کړو. د ګناهونو سره عادت شو. مخکې به د جنۍ د تصویر د خلکو ته داسې ګناه ښکاري د جنۍ تصویر ته څوک نه ګوري. د دې شي نو د لاسه د جنۍ هغه تصویر والله لازم که چا ته څه ګناه ښکاري. زه به د خپله خبره کې انشاءالله صحیح یم. تاسو اتفاق کوئ که نه کوئ؟ څومره خلکو سره دلته فیسبوک دي یو دې پکې لاس اوچت کړي چې زما په فیسبوک کې د جنۍ تصویر نه راځي؟ یو دې پکې لاس اوچت کړي چې زما په انټرنیټ کې زه چې کوم استعمالوم پای کې د جنۍ تصویر نه راځي؟ یو دې پکې دا ووایي چې زه چې کوم انټرنیټ استعمالوم په هغې کې د انډیا د ډمان نه راځي او پای کې د پښتنو د ډمان نه راځي، پای کې سندرې نشتي، پای کې فلمونه نشتي. په دې خبرونو کې د نه هر څه پرېږده، په دې خبرونو کې د نه څومره جنکۍ راځي. دا ټول ګناهونه دي. زموږ سره عادت شوي وي بس هغه ګناه راته سره ګناه نه ښکاري. خپل ځاني والله لازم ماته خپل ځاني د ژوند څه بې برکته ښکاري. مخکې داسې نه و، مخکې داسې ژوند نه و. کله چې دا فیسبوک او دا شیونه نه و، سړی به مصروف و په کتاب کې، په لیکلو کې، په یو عبادت کې، یا به په دنیوي یو کار کې مصروف و چې هغې د لاسه به ده ته فایده میلاو شو، پیسې به رالې، بچو له به یې رزق وګټو. اوس سهار او ماښام دغه شي ته به ګوري. نظر ختم شو هغې د لاسه، دماغ د دې لاسه کمزوري کېږي. دا ډاکټرانو په دې باندې بحث کړی دی چې کوم سړی چې دغه ته ډېر ګوري موبایل ته د دې دماغ کمزوري کېږي. راشي د خلکو دماغ یې بلکل خراب کړي. او دلته یو ملګری څه وخت مخکې چې راغی یو ملګري دماغ لږ خراب شوي نه د څه د لاسه خراب شوي د څه د لاسه خراب شوي چې هغه په دې انټرنیټ باندې څه میسیج چاته کولی څه خبرې اترې کولې بیا ما سره میلاو شو دلته. نو بیا ما ته یو کس نوم اخیستو د یو سړي نوم وي هغه به ګوره زما باره کې څه وایي. یو صحافي یادو پاکستان کې یو صحافي دی د خبرونه وبرونه راکوي وي هغه به زما باره کې څه وایي. ما هغه ته څه وایي په پاکستان کې ناستې دلته ناستې ته څه وایي. نو ما ته پته ولګېده چې دی چې دا نوم بار برالي نو د هم دا پروګرامونه کتلي دي په هغې کې د دماغ خراب شوي دي حقه یادوي. دا خبره د فایدې دپاره د ذکر کوم. یو څو ورځې مخکې زما سره یو کس میلاو شو. دا خبره ما دې ملګرو ته کړې هم ده او هغه دا خبره وکړه چې شیخ صاحب زه خودکشي کوم او زما دا ژوند بلکل خراب شوی دی او ختم شوی دی. سړی په ظاهره کې لکه ښه سړی دی خو د شیطان په سړي باندې زورور شي او غالب شي. د ډېر تپوسونو نه بعد هغه په دې راضي شو چې ما ته د خپله خبره بیان کړي. هغه ما ته دا وایي شیخ صاحب دا خبره په خوله باندې د ویلو نه ده. ما زه خیر ته ما ته ووایي به زه غوسه شوم ما سره چې به ستړی کړې که خبره کې او زه راته ورور ښکارم یو خپله خبره ما ته وکړه. هغه ما ته دا ووایي وایي مسله زما د دې فیسبوک د لاسه ده. بس زه پوه شوم په زړه کې زما ټک وشو چې فیسبوک خبره ده دا به ډېره ورانه خبره. ما فیسبوک ته د څه ویلي چې جل شوی دی وایي په دې فیسبوک باندې یو الک به ما سره په مخه رابطې کولې. جنۍ نو ګوره څوک الک زما اوس هغه رابطې بیا ډېرې شوې و بل هغه سړی د دې قیسو سره ناشنا و. وایي زما د هغه سره رابطه جوړه شوه شیخ صاحب وایي تاجود لمونځ ما پرېښه ځکه چې تاجود لمانځه په ټیم کې ما د هغه سره بیا رابطه کوله. بیا وایي ورو ورو شیخ صاحب د سحر مونځ زه بیا هله کوم چې راپاڅم کله 7 بجې کله 8 بجې حالانکه هغه وایي چې زه په اول صف کې ولاړم لمانځه کې او شپې تاجود ما چېرته نه پرېښود اول پیر په ما حادثه راغله. بیا وایي دغه هلک ما ته یو بازار وښود چې ته هلته راشي او زه تا سره ملاوېږم. وایي ما چې صحیح ده وایي موږ ټوله خبره اتره هر څه وکړه او زه لاړم او په هوټل کې مې کمره مو بوک کړه د فحاشۍ دپاره. بیا زه په هغه پسې بازار ته ورغلم چې بازار ته ورغلم نو هلته یو بل کس ولاړ دی. هغه کس نه دی
خو زه وپېژندم ما سره دوا سلام وکړو چې ته څنګه یې ښې دا قیسه چې ما ته کوي دا پښتون دی دا قیسه دا بل چا چې ورسره کار کړی د عربی وایي زه یې حیران کړم ما چې ما سره لاس په لاس مې راوکړو ما ته چې ښه ته دا چلونه کې بس وي زما نه وار پر خطا شو اوس د هغه ځای نه راووتم ګاډی رانه مو هلته پاتې شو ګاډی چې ما کوم ځان سره بور رانه پاتې شو بیا رانه ګاډي غځې هېر شو ټکسي کې کېناستم وایي ټکسي والا ما ته وایي چېرته دې یوسې ما چې چېرته مې ویسئ وایي چې چېرته دې ما چې چېرته مې ویسه ته څه تپوسونه کوې زه سیده ځه څه وخت بعد زه برابر شوم بیا رالم ګاډی مې پیدا کړو هلته ولاړو اوس هغه هلکانو د ده نه بس ویډیو کړي یا د ده نه به خبرې ټیپ کړي اوس هغه د ده نه مطالبه کوي د پیسو او که پیسې نه راکې نه ستا دا ویډیو ستا دا خبرې او دا هر څه به مونږ نشر کړو او په فیسبوک کې د هر چا سره خپل ملګري وي نو دا ستا دا ملګري مونږ پېژنو مونږ به دوی ته ویلي وو خو چې یو سړي راورله او بیا نورو ته نشر کړي نورو ته به نشر کړي نو هغه ما ته اخر هغه ما ته دا وایي چې شیخ صاحب زه دې ته نور لکه خودکشي کو نو الحمدلله ما وله ډېره ښه تسلي ورکړه هغه ته ما داسې وایي چې ګوره داسې کېږي په تا باندې شیطان زورور شوی خو تا هم غلطي کړې ده اوس داسې کار وکړي چې الله ته رجوع وکړه او دا د طریقه ته مخکې دا اقدامات دغه کړه انشاءالله الله به تا په حفاظت کې ساتي حاصل د قصې لکه دا قصه ما دې لپاره ذکر کړی چې دا برکت د فیسبوک دی چې هغه سړی په ټینشن کې دی وایي زه ځان مړ کوم او ځان وژنم ځکه کال ته زموږ خپلو خپلوانو ته پته ولګي صحیح ده چې ته اوس شېرېږي چې خپلو خپلوانو ته او ملګرو ته پته ولګي تا په ټیم ولې سوچ نه کوي چې د الله سبحانه تعالی چې معین یې هغه له به څه جواب ورکړو دا سوچ په کار وکړه نو زما ته اوس دا نصیحت دی چې دا ټي وي او دا ډیش او دا موبایل استعمالول د وخت یعنی یو وخت دپاره رویله ویې ګوره بیا کېد خو چې دلته راشي جومات ته دا بس بېدینه جومات ته به راشي اقامت ته به 5-6 منټې په دغه ټیم کې د دعا غوښتی شي او د بانګ او د اقامت په منځ کې چې کوم ټیم دی په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم چې دعا قبلي دی په دغه ټیم کې دعا نه غواړي دی موبایل له وباسي